براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الذين مخکې چې کوم سورتو داغې نوم سورة الانفال. په سورة الانفال کې 2 خبرې ذکر کېدې. یو خبره دا ذکر کولا چې الانفال لله، د مالی غنیمت د تقسیم اختیار یوازې الله ته دی. او دویمه خبره دا ذکر کولا چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، چې د کفارو سره وجنګيږي تر دې پوری چې شرک پاتې نشي په عالم کې. چې څو پوری په عالم کې شرک موجودي نو جهاد کوي. وس په سورۃ التوبه کې دا ذکر کوي چې دا جهاد به چا سره کوي. دانه چې تور دی راغسي دا چې څوک دی مخې راضي را پرې دی ولا نه بلکې او پیژنا چې چا سره به جهاد کوي. نو د مشرکین تذکرہ کوي، دارنګ د منافقین تذکرہ کوي، د يهودو نصاراو تذکرہ کوي چې دې سره به جهاد کوي. او د مؤمنانو تذکرہ کوي چې مؤمنانو سره خپل تعلقات بحال ساتي، هغه سره به مقاطعه او بایکاټ نه کوي. بایکاټ به هغه چا سره کوي چې چا په زړه کې کفر او شرک موجودي. نو ځکه دا صورت د مخکینی صورت په سراوړ د دې صورت په شروع کې بسم الله نشته. د دې بنیادی وجه دا چې کله به یو صورت نازلې دو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته فرمایل چې دا صورت د فلانی صورت نه بعد ولیکا او دې سره به بسم الله نازلې ده. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو صورت تلاوت فرمایل داغه نمخ کې به بسم الله ویلا. چونکه دې صورت په شروع کې بسم الله نو نازله شوه نو ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نو فرمایله د بسم الله د لیکلو. ځکه د دې صورت په شروع کې بسم الله نشته دی. وس دې یو سره هغه تلاوت کوي نو چونکه د تلاوت ابتدا په بسم الله باندې پکار ده. نو به چې کله دا صورت شروع کوي بسم الله به وایي. او یو سره هغه سورۃ الانفال نه تلاوت شروع کړي دي، یو سپاره تلاوت کوي. نو به چې دې ځل راشي ان الله بكل شيء عليم، نو به د برات من الله ورسوله د دې ځنه بعد به تلاوت بسم الله نه وایي بلکې تسلسل سره به وایي. د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سوچ کو فکر کو چې دا بسم الله ولې نشته. نو هغه چې د سورۃ په مضامین کو سوچ کو نو د سورۃ الانفال مضمون او د سورۃ التوبه مضمون یو. د سورۃ الانفال مضمون قتال فی سبیل الله، دا الله په لار کې jihad کوي، او د سورۃ التوبه مضمون هم قتال فی سبیل الله. نو هغه زکه د دې په شروع کې بسم الله نه د لیکل شوی، زکه د دوه سوراتونو مضمون یو دی. په دې صورت کې څلور قسمه ډلو سره الله تعالی خطاب کوي. یو ډله د مشرکینو ده چې شرک کول به پاږي کې اوسو قسمونه دي. یو مشرک هغه دی چې هغه محاربین دي، جنگ کوي. او دویم مشرک هغه دی چې هغه مستامنین دي، هغه استعمال تراغلي دي په ویزه باندې امن یې اغسته دي. او دریم قسم هغه مشرکین دي چې هغه سره تا معاهده کړل لوس کړل. نو د دې دریو قسمو تذکرہ کوي. نو چې کوم محاربین دي جنگیان دي نو هغه سره جنگ کوي، او چا چې لوس کړل نو تر لوز پورې هغه ته سموي، او چا چې وعده ماته کړی دي نو هغه سره جنگ کوي. دې مډل ذکر کوي د يهودو نصاراو تذکرہ کوي، داوی خباستونه ذکر کوي چې وګوره دا خباستونه دي په يهودو نصاراو کې ځان د دې د دوستانه نه بچو ساتي. درې مډل ذکر کوي منافقین، د منافقانو بد صفاتونه ذکر کوي. تقریبا 30 به صفاتونه د منافقینو ذکر کوي. اشاره دی خبره ته چې ځان د منافقینو د دې صفاتونه بچو ساتي. به په اخر کې د مؤمنانو تذکرہ کوي. یو هغه مؤمنان دي چې هغه په هر نیکی کې مخکتلون کې دي، او دویم قسم هغه مؤمنان دي چې هغه نه سستی شوی وا او به هغه جل توبه باسلی وا، او دریم قسم هغه مؤمنان دي چې هغه توبه کې لک تاخير کړو نو د الله تعالی د طرف نه هغه ته سزا ملاوي شو. مؤمنان وسره تقریبا 30 یا 50 ورځې پوری خبرې نه کولې. برات من الله ورسوله. د سورت په شروع کې لفظ د برات ته برات ویل شي بای کاټا
چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او اسلام لا الله فتح ورکړه نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ولېګو او فرمایل ورتا چې کله موسم د حج شي او د حج ورځ شي د عرفات په میدان کې به اعلان وکړي چې غو باسي چې د نن مخ کې مشرکان مسجد حرام ته راتلل د نن بعد د مشرکانو دلته په مسجد حرام کې داخله بند ده او د مشرکانو سره زمونږه بایکاټ ته براتم من الله ورسوله اعلان د بایکاټ ته له طرف د الله نه او رسولي له طرف د رسول الله نه لیکن بایکاټ بچا سره کوي دان چې ستایو مسلمان ورور د هغه سره د بایکاټ شروع کړي ا سره خبره اترې نه کوي ولې نه کوي زکه ستا خلاف خبرې کړلې ولې نه کوي زکه ستا عزت نه دی کړ نو بایکاټ بچا سره کوي دا اوی تذکرہ کوي الی الذین عادتم من المشرکین آکسانو سره چلوس کړل تاسو دا وی سره د مشرکانو نام اشاره دی خبره ته چې بایکاټ چره دا و مسلمان سره نه کې بلکې مشرک او کافر سره وکړي نن موږ تاسو ګورو زموږ تعلقات او زموږ بایکاټونه چا سره هغه چا سره چې څوک زموږ عزتونه کی څوک موږ ته لګو اوچته خبرو کی به موږ سره هغه سره په هفتو خبرې نه کوو حال دار حدیث پاک کی راضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی ده کہ سبعۃ یذلهم الله فی ذل یوم لا ذل الا ذلهم وکسان د سری چې الله تعالی باغویلا د عرش د سوري دلاندې زیور کوي ای کی یو کس هغه تحابا فی الله اجتماع علیه وتفرق علیه هغه دو کسان دي چې الله د پاره مینه ساتي خلق سلام د الله د پاره بغض ساتي خلق سلام مین اور محبت مدار څه ده د الله تعالی ذات ته یعنی د الله د وجنه تعلقات بحال ساتي او د الله د وجنه خلق سره تعلقات ختمي د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تاریخ چې مونږ ګورو هغه بایکاټونه کړل خو د چا سره چې چا به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف کول د الله نه فرمانی به کولا هغه سره به بایکاټ کول خپل مؤمنانو ورونو سره به بایکاټ نه کول نن خپل عام معاشره کې وګورو رور ضرور نه خفده او پلار د زینه خفده کور کې زنانه د یو بل نه خفدي د هغه بنیادی وجه سره چې د یو بل عزت نه کړي یا څه اوچته خبرې کړي چرته د دې وجه نه مونږ دانه دی اوریدل چې پلار د زینه خفده زکه سحر منزل ناراضي پلار د زینه خفده زکه د ماسپخین منځ کې نه حاضرېږي دا الله حکمونو تعمیل لکې بلکې چې څومره مونږ واقعات اورو هغه پدی باندې چې دا خفقان ذکر اغله چې دا کشر ده خود مشرانو عزت نه ساتي دا هم په کار د عزت ساتي لیکن د اختلاف اور د نفرت وجه چې دا هغه صرف د الله تعالی دین په کار دی خپل ذاتی معاملې نه پکا دا ته سړي کنزلو کو د الله تعالی د پاره معاف کا الله تعالی وتعالى په دنیا کې مقام راکړي حدیث پاک کې راځي من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله تعالی د پاره تواضع کړه ځان اخته کو نو الله تعالی بدل را بلندي ورکی په دنیا او آخرت کې ومن تکبر وضع الله چا چې ځان غټ غنو نو هغه الله تعالی خط ازمک ته گزار کی ځان ډیر اوچت غني الله باغ خط ورځي نو د قران مجید د دې آیتنا مونږ تاسو ته سبق ملاويږي چې مونږ د تعلقات او بنیاد هغه د الله تعالی کتاب وګرځو د الله حکم وګرځو لہذا چې چا سره زمون بایکاټ ته چا سره زمون خفقان ده خپل لړ شو هغه نه معافي غواړي کوشش وکړو د قران مجید د ترجمه د از د کولو مطلب هم دا ده ما چې د قران مجید ترجمه از د کول فرض دي زکه فرض دي چې مسلمان باندې دا لازم دي چې حلال او حرام پیژني جائز او ناجائز پیژني نو جائز او ناجائز به تکل پیژني چې د الله تعالی کلام اوللی چې د الله کلام ته نه لوستل د توتی په شانتي هغه صرف ریډینګ کوي صرف تلاوت کوي په مطلب ځان نه پوه کوي دا الله د کلام د نازلېدو چې کوم مقصد دی هغه باندې انسان ځان پوه نه د الله د کلام د نازلېدو مقصد دا دی چې زموږ معاشرتي ژوندۍ سم شي زموږ عبادت او زموږ معاملات سم شي الله دې زموږ عبادت زموږ معاملات زموږ معاشرتي ژوندۍ د قران او سنت موافق برات من الله ورسوله اعلان دو بایکاټ له طرف د الله نه او رسول له طرف د رسول الله نه
इलल्लज़ीना कसानो तरफ तआहदतुम चलो वसर कर लेता सो मिनल मुशरिकीन द मुशरिकान नाम